الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سورة البقرة چې څلور حصے وا داغي څلورمه حصہ منګه د الله تعالی په فضل او په توفیق باندې شروع کړې وا. په دې حصہ کې بنیادی مسئله د الله تعالی په لار کې مال لګولو. په اولنی آیات کریمه 254 کې الله تعالی دغه حکم وکړو: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، چې ایمان والو د هغې ورځې د راتلو نه مخکې د الله په لاره کې خرچ وکئ، پیسې ولګوئ چې کومه ورځ کې به اخیستل او خرڅول نه. که نیکۍ اخلي نو نن پیسې خرچه که او نیکۍ واخله، هلته و بیا خرید او فروخت نه. او بیا الله تعالی په دې صورت کې په دریم ځل باندې دعوه د توحید ذکر کړه: الله لا اله الا هو الحي القیوم. په دې کې دې طرف ته اشاره وه چې ګوره که مال لګول دي که جهاد کول دي، د دې ټولو بنیادی مقصد د الله د دین سربلندي ده، چې هغه بنیادی ټکی الله لا اله الا هو دی، د الله یووالی او د الله توحید. بیا آیت الکرسی کې څه ضروری مسئلې وي، مختصر په هغې باندې موږ خبرې کړې وي. په آخري آیت کې لا اکراه فی الدین الله تعالی وفرمایل د دین په قبلولو کې په چا باندې زور زبردستی نشي کوي، ځکه چې کږه لاره او سیده لاره دواړه جدا شوي دي، واضحه شوي دي. اوس دې ابتدایي خبرو نه وروستو الله تعالی یو دوه قوانین او یو دوه اصول ذکر کوي. یو اصل او یو قانون دا دی چې کم کسان مؤمنان دي د هغو دوست الله تعالی دی، او چې کم کسان کافر دي دویم قانون چې کم کسان کافر دي د هغو دوست شیطان دی. نو د دې دواړو نتیجه بدای چې کم یو کس مومن دی د هغه دوست الله تعالی دی، نو الله تعالی به هغه په تیارو کې نه پرېږدي. د جهالت او د کفر او د شرک د تیارو نه به الله تعالی هغه راوباسي. او چې کم یو کس کافر دی هغه به الله تعالی د شیطان د دوستۍ د وجې نه، د شیطان د وسوسو د وجې نه شیطان به هغه د اسلام د رڼا نه راوباسي او قسمه قسم ګناهونو، قسمه قسم کفر او شرک ته به چې دین ورسوي. دا به څنګه وي؟ نو د دې دپاره الله تعالی درې واقعات ذکر کوي. یوه واقعه د نمرود ده چې هغه د دویم قانون د وضاحت دپاره ده، او درېمه واقعه هغه یو د اوکل الذی مر علی قریة 259 نمبر آیات نه، او دویم وإذ قال ابراهیم 260 آخری آیت د دې رکو، چې دا به د اولنی قانون د وضاحت دپاره چې وګوره شیطان دا د کافر دوست دی. نو وګوره نمرود ته چې هغې څنګه ګمراه کو او د پیغمبر په مقابله کې ودرولو او د الله تعالی په باره کې د هغه سره جګړه شروع کړله. او واقعا د مشهور قول مطابق د حضرت عزیر او د حضرت ابراهیم
هغه به ذکر کی چې وګوره دا دواړه د الله تعالی دوستانو، خود دیو پزړه کې الله تعالی شک شبهه پرې نه خدا داغو معمولی چې دینو پزړه کې یو خیال رااله، الله تعالی ولا عملی هغه خیال ختم کو او به اختیار چې دینو هغه دا ویلي چې عالم ان الله على كل شيء قدير. دا د دې رکوع خلاصه الله تعالی ولی الذین آمنوا دوست دا کسانو دی چې ایمان راوړی دی. د مؤمنانو دوستی دا د الله تعالی سره ده او بنیادی د دوستی د پاره دوه خبرې دي. یو خبره د الله تعالی سره دوستی کول، دویمه خبره د الله د دشمنانو سره دشمنی کول. او د دې وجنه سورۃ مجادله کې براشي اتشتمه سپاره تاسو راوړوي. قد سمع الله قول التي صفحه نمبر 492 او آیت نمبر دے 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. مخاطبه هیڅ چرې به ونه مومي ته داسې یو قوم چې هغوی ایمان لري په الله تعالی باندې هم، والیوم الآخر او په آخرت باندې هم، یوادون و به نه مومي ته دغه قوم لره چې هغوی به دوستي کوي من دغه چا سره حاد الله ورسوله چې هغه دشمني کوي د الله تعالی سره او د الله د پیغمبر سره. ولو کانوا آباءهم اگر که هغوی د دوی مشرانی پلارانی او ابناهم یا زامنی اولادی او اخوانهم یا ورونی او عشیرتهم یا قبیلی. نو دا دوه خبرې چې په هغې کې الله تعالی فرمایي دا کېدی نشي چې هغه د الله او د الله د پیغمبر د دشمن سره دوستی وکړي. داسې به قطعا تا ته نه میلاویږي چې یو قوم په الله او په آخرت ایمان لري او د هغې سره سره د الله د دشمنانو سره چې دی نو بیا محبتي دوستی. او دغه وجه ده علماء کرام د دې آیت د لاندې یو عالم لیکي چې الله تعالی خدا فرمایي چې داسې قوم ته نشي موندلی چې هغه په الله تعالی او په آخرت باندې ایمانی او بل طرف ته چې دی نو هغه د الله او د الله د پیغمبر د دشمن سره دوستی کوي. الله وی نشي موندلی. حالانکه وی موږ په خپله زمانه کې خدایینو چې ډېر خلک دي چې هغه په خوله باندې د ایمان دعوې کوي، په آخرت د آخرت د ایمان دعوې کوي، خو بل طرف ته هغه د کافرانو سره د الله د دشمنانو سره دوستی کوي. لکه نن سبا د دې ژوندې مثال چې کوم دی نو د هر مسلمان ملک بادشاهان دي چې یو طرف ته عوامو په مخ کې چې دی نو هغه د خپل ایمان اظهار کوي او بل طرف ته چې دی نو هغه د کافرو سره د دوستۍ دعوې کوي. نو حالانکه موږ خو یینو یو طرف ته وایي زه مؤمن یم آخرت باندې مې ایمان دی او بل طرف ته د کافر د الله د دشمن د پیغمبر د دشمن سره دوستی. نو دی وجه نه هغه عالم ډېر ښایسته جواب ذکر کړی دی. هغه فرمایي چې الله تعالی فرمایلی دي دا دواړه خبرې دا یو ځای کېدی نشي. کېدی شي که چېرته تا ته په ظاهره کې یوه ښکاري دواړه یو شانته ښکاري چې دواړه را یو ځای شوي دي، خو حقیقت کې به دواړه نه وي، یوه به وي بله به نه وي. که داسې کس ته ویني چې هغه دعوه د ایمان هم کوي او بل طرف ته چې دی نو دوستي هم کوي، نو یا خو به دا په دې دوستۍ کې چې دی نو دروغجني د کافرو سره چې کومه دوستي ده د ده نو دا د هغو نه به هسې ځان بچ کوي، حقیقت کې به د هغو دوست نه وي، نو د هغه ایمان به په ځای باندې چې دی نو برقرار او یا به په دعوه د ایمان کې دروغجني او د دې کافرو سره به دوستي چې دی نو هغه د زړه نه نو یوه خبره به بله به نه. نو دلته الله تعالی وفرمایل الله ولی الذین آمنوا، الله تعالی دوست هغه کسانو دی چې ایمان یې راوړی دی. ښه نو د الله د دوستۍ د هغې علامه به څنګه او د هغې نښه به څه نښه دا ده یخرجهم چې راوباسي الله تعالی دی لره من الظلمات د تیارو نه الی النور رڼا ته. ګوره د قرآن کریم په یو یو لفظ کې عجیبه چې دی نو ناشنا کمال پروت، یو یو لفظ چې دی نو هغه بې ځای نشي راتلی. مخکې هم دې باندې موږ واقع ذکر کړې وه چې د قرآن کریم د یو یو لفظ په ځای باندې که بل لفظ کېدی نو معنا چې دی نو خطا کېږي. دلته الله تعالی دوه ټکي ذکر کړه، من الظلمات تیارې الی النور رڼا.
یو تیارې او یو رڼا. دا دوه ټکي چې کوم دینو په دې کې دا یو جمع ده او دا یو مفرد دی، یعنی یو د دریو نه زیاتو ته ویل کېږي او یو چې دی نو صرف یو ته ویل کېږي. تیارې چې کوم دی نو هغه ډېرې راوړي او نور رڼا چې دی نو هغه یوه راوړله. په دې کې حکمت دا دی الله تعالی د مؤمنانو دوست دی، نو الله تعالی به هغوی د هر قسمه تیارو نه راوباسي او یوه رڼا ده چې هغه رڼا د اسلام ده او د ایمان ده، هغې ته به چې دی نو داخلی. دا د الله تعالی د دوستانو سره چې کوم دی نو دوستی ده او دا د هغې علامه ده. یخرجهم من الظلمات الى النور. بله فائده دلته علماء دا ذکر کړي چې قرآن کریم کې چې کوم ځای کې د تیارو او د رڼا ذکر کیږي هلته اکثر د تیارو نه مراد چې دی نو هغه حقیقي تیارې نه مراد، یعنی دا تورتم تی نه مراد چې بجلی لاړه شي او کم تورتم او تیارې، بلکې مراد د دې نه د کفر او د شرک تیارې مرادي. لکه دلته مراد د کفر او د شرک تیارې دي، د رڼا نه مراد هغه د اسلام رڼا ده، خو ځینې ځای کې به مراد د دې نه حقیقي تیارې او دا به ډېر کم کوزي. لکه د هغې یو دوه مثالونه موږ راړو. یو د صورت انعام په ابتدایي آیات کې 116 نمبر صفحه او آیات نمبر د 1. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله ټول د خدای توب تعریفونه د الله هغه ذات دپاره دي. خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او ځمکه، وجعل الظلمات او پیدا کړي دي تیارې، والنور او رڼا. دلته د تیارو او د رڼا نه مراد چې دی نو هغه تیارې حقیقي دي او رڼا حقیقي ده چې کوم په نظر باندې راځي. ځینې ځای کې یوازې تیارې ذکر شي او هلته مراد چې دی نو هغه حقیقي تیارې. لکه سورة الانبیاء 18 سپاره چې کوم ځای کې 297 نمبر صفحه چې کوم ځای کې د حضرت یونس تذکره الله تعالی ذکر کوي، آیات نمبر دی 87. 297 صفحه آیت 87. وذنون اذ ذهب مغاضبا. وذنون او یاد کا پیغمبر ته د مئی والا حضرت یونس اذ ذهب کله چې هغه لاړی مغاضبا غصه کوونکې د خپل رب د پاره علی قومه په خپل قوم باندې. قوم ته دعوت ورکو او هغوی چې دی نو دعوت ونه منلو، نو حضرت یونس په هغو باندې غصه شو او د هغو د خوا نه چې دی نو لاړی غصه و. فظن پس هغه ګمان وکړو ان لن نقدر علیه دا چې تنګي به موږ رانولو په هغه باندې، د اجازت نه بغیر لاړی. الله تعالی فرمایي د هغه دا خیال نه چې موږ به په هغه باندې سختي وکړو، تنګي به پرې راولو، خو چونکې هغه پیغمبر و د هغه معمولي لغزش او معمولی خویدل چې کوم دی نو هغه د هغه په حق کې لویه ګناه حسابېدله. نو دې وجې نه الله تعالی د هغه د تنبیه دپاره چې دی نو هغه د مئی خېټې ته ورسو. نو هلته په تیارو کې هغه دعا کوي. فنادا فی الظلمات پس آواز وکړو هغه په تیارو کې. اوس دلته مراد د تیارو نه هغه حقیقي تیارې دي، تورتم دی، ځکه یو طرف ته چې دی نو د مئی خېټه ده، بل طرف ته چې دی نو دریاب دی، او بل طرف ته علماء کرام ذکر کوي چې د شپې تیاره، نو دا ټولې تیارې دي. او په هغې کې هغه آواز وکړو الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یوې چې دی نو خپله د الله تعالی پاکی او د هغه لویوالی ذکر کړی. لا اله نشته دی لایق د بندګۍ الا انت مگر تی، سبحانک پاکی الله تعالی ته د شریک نه، او بل خپل عاجزی ذکر کړي. انی کنت من الظالمین یقینا زیما د هغه چانه چې هغه په ځان باندې زیاتی کوونکی دی. ما په ځان باندې زیاتی وکړو چې د خپل قوم نه راووتم او لا تا ما ته اجازت نه کړی. بهرحال دلته د تیارو نه مراد چې دی نو حقیقي تیارې دي. او چې کوم آیات کې مونږ یو نو دلته د تیارو نه مراد هغه روحاني تیارې دي چې هغه د کفر او د جهالت او د شرک تیارې دي. یخرجهم راوباسي الله تعالی د مؤمنانو لره د دوستانو لره من الظلمات د تیارو د کفر او د شرک او د بدعات او د جهالتونو نه الی النور رڼا د اسلام ته. والذین کفروا او هغه کسان چې کفر یې کړی دی اولیاؤهم الطاغوت دوستان دا غي شیطانان دي. د کافر سړي دوست هغه به چې کم دی نو شیطانی، او یو څه چې کم دی نو پکې بلم مرګره
چې کم یو کس په ګناه کې زیات اخته کیږي او خصوصا چې کم یو کس اسراف کوي نو هغه خو د شیطان دوست نه بلکې هغه ته الله تعالی د شیطان ورور ویل دی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا اسراف کوونکي دا ورونه د شیطانانو دي ځکه شیطان دی وی ګناه وسوسه چاته ورواچي او پاغي باندې خرچه کیږي نو خلک هغه ګناه نشي کولای څو پوري چې په خرچه کې وسره یو کس مرسته او مدد نه کړي نو چې پاغي کې وسره مرسته او مدد وکي نو به د شیطان هغه وسوسه هغه ته چې دین او عملی جامه ورواغوندي دا دغه کس د خرچې د وجنه د اسراف کوونکی د اسراف د وجنه نو د دې شیطان دوستی بسې یخرجونهم راوباسی بده خلق لرا من النور درنا د اسلام نه ال الظلمات تیارو د کفر او د شرک ته دا د شیطان د دوستۍ علامه شو وزدلته الله تعالی دقه دوه ټکی ذکر کړی دي او نوري چې کوم دین را مخکې کړی دی چې هغه د رڼا د اسلام ده چې د دین الله تعالی د شیطان چې کوم دین دغه خپل ملګری راوباسي او تیارو ته نه نباسي چې هغه د کفر او د جهالت تیری دي د شرک سوال دا دی چې یو کس د مخکې نه کافر دی نو هغه کله په اسلام کې داخلو کله هغه په رڼا کې داخلو چې شیطان هغه د دې رڼا نه وباسي هغه د سره دغه سره رڼا ونه د مخکې نه چې کوم دی نو هغه په تیارو کې پروتو په جهالت او په کفر او په شرک کې علماء کرام فرمایي د دې مطلب دا دی چې کوم یو انسان الله تعالی پیدا کوي نو هغه الله تعالی په فطرت باندې پیدا کوي او فطرت چې دی نو هغه په حقیقت کې هدایت فطرت چې کوم دی نو هغه هدایت دی لکه تاسو سورته روم راوړوي یو اشتمه سپاره چې پاغي کې الله تعالی ذکر کوي صفحه نمبر 368 او آیات نمبر دے 30 فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فاقم وجهك پس پیغمبره تودر وخپل ځان للدين غدين تا حنيفا چاغه للدين دين تا حنيفا په داسې حال کې چې ته مضبوطی په توحید باندې ختمون کې شرک لرا فطرة الله التي دا دین څه شه ده دا فطرت د الله تعالی هغه ده فطر الناس علیها چې پیدا کړی دي خلق پاغي باندې نو ابتدایي د انسان چې کوم خلقت شوی دی پیدایش شوی دی په کوم څه باندې نو هغه هدایت دی او د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه هر یو ماشوم هغه په فطرت د هدایت باندې پیدا کیږي په عادت د هدایت باندې پیدا کیږي خروستو بیا معاشره مور او پلار خاندان قبیله رواج هغه چې کوم دینو داغه هدایت نه واړي په بل طرف باندې چې کوم دینو هغه بوزي نو دلتم کافر چې کله پیدا شو هغه په دغه هدایت باندې او دغه فطری هدایت باندې خو داغه معاشره هغه د سیو چې باغې کې کفر او شرک نو د دوستی د شیطان سره شو چې د شیطان سره شول نو هغه سره خپل هغه کار وک او هغه د هدایت او د فطرت نه چې کوم دینو راواړو یخرجونهم راوباسی هغه دا شیطانان دی لره من النور رڼا د اسلام نه الى الظلمات تیرو د کفر او د شرک ته اولئک دا کسان اصحاب النار ور والدی هم فيها خالدون دی به په دې ور کې همیشه الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك دلته الله تعالی واقعات ذکر کوي خود دې طریقه لګه بدله ده چې کوم یو قانون الله دویم ذکر کو چې د شیطانانو د کافرانو چې کوم دوست نو هغه شیطان دی نو پاغي باندې الله واقعا اول ذکر کوي او اولنی قانون باندې بیا واقعات رستو ذکر کی ترتیب چې دینو بدل اوله واقعا د نمرود چې هغه د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې چې دینو هغه د خپل علاقې بادشاه نمرود ابن کنعان علماء کرام ذکر کړی دي چې دا هغه علاقې به کوم بادشاه هغه ته نمرود ویل کېدو لکه د مصر بادشاه ته به کوم دینو فرعون او دغه رنګي د حبشي بادشاه ته به دینو نجاشي ویل کېدو نو دغه رنګي د علاقې بادشاه ته به نمرود ویل کېدو والله اعلم دا سړی چې کوم دینو بادشاه او د دې په زمانه کې دا قانون چې کوم یو کس به بادشاه هغه ته رب ویل کېدو
رب به ورته ویل کېدو او هغه به یوازې بادشاه نه و، د بادشاهت سره سره هغه به خلکو د عبادت لایق او مستحق هم ګڼلو. د ابراهیم علیه السلام دعوت چې کله خور شو، په آخره کې چې کوم دی نو بالکل په آخره کې د مقابله او مناظره هغه د نمرود سره راغلی په آخره کې بالکل. نو د هغه سره مقابله رااله، مخامخ شول. ابراهیم علیه السلام نه تپوس وکړو دا چې ته وې زما رب هغه بل څوک دی، ته ولې ما رب نه منې؟ ابراهیم علیه السلام وفرمایل نه، زه تا رب نه ګڼم، زما رب چې دی نو هغه الله تعالی دی. بهرحال مناظره وشوله او دې آیات کې د هغې چې کوم دی نو منظر الله تعالی ذکر کړی دی. الم ترى آیت غور او فکر نه دی کړی. مخکې آیات کریمه کې مونږه دا خبر دی الم ترى باندې چې دی نو بحث کړو چې د دې مراد په سترګو لیدل نه دي، او په دې باندې چې دی نو د حضرت عایشې هغه قول، حضرت عایشې ته چې نبی علیہ السلام کومه خبره کړې وه هغه مونږ ذکر کړې وه چې حضرت عایشې ته نبی علیہ السلام فرمایي الم ترى آیتا ونه لیدل، حالانکه حضرت عایشه په کور کې او واقع چرته بار شو. نو مراد د هغې نه چې کوم دی نو سوچ او فکر هغې ته کول دي. الم ترى آیتا غور او فکر نه دی کړی الی الذي هغه کس ته حاج ابراهیم چې جګړه کوله د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د موجودوالي د وجود، په باره د وجود د رب دده کې ان آتاه الله الملک، ولې د الله تعالی سره د ابراهیم علیه السلام سره د الله په باره کې جګړه کوله. ان آتاه الله الملک د دې وجې نه چې ورکړی و هغه ته الله تعالی بادشاهي، الله ولا بادشاهي ورکړی وه، نو هغې بادشاهۍ دومره سرکشۍ او غرور او تکبر ته ورسو چې د الله وجود نه چې دی نو هغه منکر شو، د هغې نه انکار وکړو. دلته علما کرامو ذکر کړي دي تفسیر تدبر القرآن، په هغې کې چې کوم دی نو د یو عالم قول ذکر کړی دی چې کله کله الله تعالی د طرف نه نعمتونه په انسان باندې همیشه شي، نو دا همیشه نعمتونه دا د انسان د سرکشۍ سبب کله کله جوړي. همیشه په هغه په نعمتونو کې نو دا هغه دا خیال دی چې بس زما چاته چې دی نو ضرورت نشته دی. نو د دې وجې نه علماو ذکر کړي دي چې کله کله په نعمتونو باندې چې کله د الله د طرف نه بیماریانې راشي، تکلیفونه راشي، نو هغه د انسان دپاره د فایدې د هغه پړی لږ سس شوی نو هغه لږ راټینګ شي واپس. ګلمن کې چې کم دی نو کم یو کس ته الله تعالی داسې په راته کې وریادېږي، راته کې الله تعالی ډېر کم کوز چاته وریادېږي. نو دې وجې نه دغه تکلیفونه کله کله الله تعالی راولي د دې لپاره چې د انسان توجه واپس الله تعالی ته شي. د دې وجې نه د انسان حالت په نعمتونو کې الله ذکر کړی دی، او بیا الله تعالی فرمایي چې کله پې تکلیفونه راولمه، لکه سورت یونس آیت نمبر 189، او دا خبر الله تعالی بار بار آیاتونو کې ذکر کړی ده. 12 نمبر آیات 189 صفحه. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ او کله چې ورسیږي انسان ته الضُّرُّ څه تکلیف، دعانا نو دعاګانې غواړي زموږ نه لجنبه په خپل اړخ باندې چې پروتي په بستره باندې، نو دا چې کوم دی نو دعاګانې غواړي، او قاعدا یا په ناسته باندې، او قائما یا په ولاړه باندې. فلما کشفنا پس هر کله چې لرې کو مونږ عنه ددنه ضره تکلیف داغه، مره نو دا تیریږي کأن لم یدعونا، ته به وایې که د دعاګانې نه دي غوښتلي زموږ نه الی ضرن داسې تکلیف ته مسه چې رسېدلی و ده ته، ته به وایې که چېرته یې زموږ نه څه دعاګانې د سره کړي نه دي او زه ته چې کوم دی نو سره په یو ځای کې وریاد شوی نه یم او د ده په کار باندې د سره راغلی نه یم. الله تعالی فرمایي کذلک زوین للمسرفین، د مشرکینو دپاره چې کوم دی نو دغه عمل، خو کله کله دا عمل په مؤمن کې هم راځي چې د هغه نه الله تعالی هیر شي. د دې وجې نه جزا الله الشدائد کل خیر، الله دې مصیبتونو څه چې کوم دی نو ښه وکړي. کله کله الله تعالی موږ ته پرې رایادېږي. اذ قال ابراهیم، یاد کا هغه وخت کله چې فرمایل حضرت ابراهیم ربي الذي، رب زما هغه ذات دی یحیی و یمیتو چې را ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. دا ابراهیم علیه السلام چې دی نو دعوه پیش کړه، ستا رب څوک دی؟ زما رب هغه ذات دی چې هغه انسانان را ژوندي کوي او مړه کوي. د ابراهیم علیه السلام د دې خبرې مقصد څه؟ مقصد یې دا چې یو کس دی او هغه د هغه د سره وجود نشته، نو هغه له الله تعالی وجود ورکړي او هغه ژوندی کړي او هغه چې کوم دی نو انسان شي او ګرځي. او د مرګ مطلب دا دی چې یو روغ سړی او د هغه نه الله تعالی هغه کرنټ او هغه روح چې دی نو وباسي، نو هغه چې دی نو بیا په هغه کې د سره چې کوم دی نو
هغه حرکت نشي پاتې او هغه چې دی نو ختم شي. نو نمرود د دې په جواب کې ویلي قال ویلي دی نمرود انا احیي زه چې دی نو ژوندي کول کوم او امید او مړه کول کوم. داغه دا خبره چې دی نو مختصر ذکر شو. مفسرینو د دې په تفسیر کې لیکلي دي چې هغه چونکی پاورو داغه طاقت او بادشاہ نو د جیل نه دوه کسان راوغفتل او یو کس پاغي کې د سیو چې داغه د خلاصي حکم او چې دا به ازادي نو هغه کس راونی او هغه چې دینو جلات ته حکم وکړي چې دا د سر چې دینو وو او هغه چې دینو داغه سره قلم کو هغه مړ او بلی راوغفتو چې پاغه باندې فیصله او حکم د دې خبرې شوی چې دا به چې دینو پانسی کی. نو هغه ته ویل چې زه بس خپل کور ته ځه ته مونږ آزاد کی. او ابراهیم علیه السلام ته دا ویلي چې وګوره یو کس چې هغه مستحق د مرګ هغه می راځوندې او د مرګ والا می چې کوم دین او هغه می ژوندې پرې کوستو او چې کوم مستحق د ژوند د رهایی هغه می چې کوم دین عمر. ابراهیم علیه السلام چې دین دته خبره بدله او ابراهیم علیه السلام بل خبره پیش کړه. ځکه ابراهیم علیه السلام مقصد خدا نو چې ته یو کس چې کوم دین او قیدی هغه آزاد کو ته هغه ته ژوند ویو. ژوند خدا نه دی، ژوند خدا دی چې ته په مړ کې چې کوم دین او سا واچي په نش کې چې کوم دین او اشتواله راولي او باغی کې سا واچي او روح سړی داغه نه سا راو باسي. ابراهیم علیه السلام هغه ته خبره بدله کړه. قال او فرمایله حضرت ابراهیم فإن الله پس یقینا الله تعالی یاتی راولی بالشمس نور لرا من المشرق د طرف د نور خاتنه د مشرق نه فاتی پس راولت بها د انور من المغرب د مغرب د طرف نه چې کوم ځای کې پریوزي. فبهت الذی پس حیران شو کس کفر چې کفر کړو. والله او الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق د هدایت نور کوي قوم ته چې هغه ظالمانی. دلته وس چې کوم دین علماء کرام ډېر خبرې ذکر کړې دي. یو خبره په دې کې دا ده چې کله کله د حق د پاره مناظره چې کوم دین کول دا جایز دي، دا سنت د پیغمبرانو دي. چې کوم ځای کې یو کس چې کوم دین هغه د دلیل دعوه کوي او د اسلام په ضد باندې چې کوم دین هغه را پاسيږي نو داغه په خلاف باندې چې دین دلیل پیش کولای شي، مناظره وسه کولای شي. او دغه رنګي د دینه د بل خبره په دې کې دا معلومه شوه چې د مناظرې قانون دا دی چې هر یو کس به چې دین خپل خبره اول پیش کوي او بیا به هر یو کس په هغه باندې چې دین دلیل پیش کوي. خودلته یو خبره دا کیږي چې ابراهیم علیه السلام په خپل خبره باندې چې زما رب چې دین الله تعالی دې په هغه دلیل پیش او دلیل دا پیش کو چې الله تعالی هغه ژوندۍ کول کوي او مړه کول کوي. د ابراهیم علیه السلام دا دلیل خو مضبوط خود دې په جواب کې نمرود دا ویل چې زم ژوندۍ کول کوم او مړه کول کوم. نو ابراهیم علیه السلام هغه خپل دلیل پرې خودو بل خبره تلاړه. د مناظرې قانون دا دی چې یو کس خپل یو دلیل پرېږ دی نو مطلب دا دی چې هغه دلیل کمزور دی. نو دا اعتراض دلته په حضرت ابراهیم باندې راځي علیه السلام چې هغه د خپل اولنۍ خبره پرې خودله او دویمه خبره تر لاړه. نو د دینه خدا را معلومیږي چې داغه په ذهن کې داغه دا خبره چې کوم دینو اولنۍ دلیل داغه کمزور، حالانکه هغه کمزور نه قوي دلیل دی الله تعالی چې دینو ژوندۍ کول کوي او مړه کول کوي. نو داغه جواب علماء کرامو ذکر کړی دی چې اصل کې ابراهیم علیه السلام د نمرود حالت وکتل چې دا په خبره باندې نه پوي. زما مقصد چې دینو څه شو د مرګ او د ژوند نه او د خبره په څه باندې چې دین واړول. نو هغه سړی په مانم پټه خبره باندې نه پویدلو. نو هغه ته ابراهیم علیه السلام حسي دلیل پیش چې هغه په نظر باندې راځي. د دې وجې نه علماء دلته عجیبه نکتې لیکلي دي. یو خبره دا ذکر کړي چې په قران کریم کې د نورو بادشاهانو باوجود داغو د کفر نه داغو نمونه الله تعالی ذکر کړي، خو د نمرود غي نه ذکر کړي. وی باغی کې حکمت دا چې دا انتهایی کم عقل او د دې وجې نه داغه دلیل الله تعالی چې دینو داغه نوم الله تعالی نه ذکر کړي. ورنه د فرعون نوم چې دینو ذکر کړي خو دلته دا صرف ذکر کړي. آیات غور نه کړي الی الذی هغه کستا حاج ابراهیم. نو یو پدې کې چې دغه حکمت
چې د عقل چې کم دینو هغه نقص نو دی وینه ابراهیم علیه السلام هغه ته چې دینو دلیل هغه پرېښود. دغه وجه د علما کرام ذکر کوي که یو کس په خبره باندې نه پوهیږي نو الته داسې هغه ته داسې خبره وکړه چې د عوامو په مخ کې هغه چې دینو خاموشه شي. او زمونږ استادان د دې چې کوم دینو بیا عجیبه واقعات ذکر کوي. مفتی مسلم صاحب حفظه الله هغه ذکر کوي چې یو کس ما ته ویل چې یاره جمعه ته رالی او ما سره عوام ملګري ناستو او ما ته ویل چې یاره زه ستا سره مناظره کوم. ما چې په څه خبره باندې مناظره کې ویل چې په سخات باندې څه مناظره کوم. پښتانه ته چې کوم دینو هغه سخات وایي، دا ټکی چې کوم دینو هغه اسقاط دی. ویل ما ورته ویل چې د اسقاط د نبی علیه السلام په زمانه کې شوی و، د صحابهو په زمانه کې شوی و. نو هغه ویل چې یاره د صحابهو نه خو منځونه نه قضا شوي او دا خو د منځونو د یو کس نه د منځونو هغه چې کوم د هغه په غاړه باندې نو هغه ساقط کولو او غورځولو دپاره دا طریقه موږ کوو. نو ما هغه ته وویل چې ټیک ده د هغو نه منځونه نه قضا شوي، نو دا خو چې د کوم منځونو د قضا کېدلو طریقه و هغه خو د هغو نه ثابته ده. دین خو چې کوم دی نو هغه چې هغو را نقل کړی. بهرحال هغه ما ته ویل چې هغه طریقه را نقل کړې ده. ما ویل چې هغو دین پوره شوی دی، نو هغو په اقوالو کې دا طریقه شته چې دا تاسو دا قرآن دا کوئ او ګرځوئ، په دا طریقه هغو ذکر کړې ده. نو هغه ویل چې هغه نه ده ذکر کړې، خو زمونږ د فقه یو امام ذکر کړې ده. کوم امام ذکر کړې؟ ویل امام شامی. دا امام شامی دا یو لوی عالم تیر شوی دی، خو هر یو کتاب کې چې کوم دی نو ځینې خبرې معمولی کمزوري می چې د هغې د وجې نه هغه کتاب هغه خبره به ته نه اخلي. د دې وجې نه امام مالک صاحب فرمایي چې داسې یو کتاب نشته دی چې د هغه هره یوه خبره چې کوم دی نو خلک هغه اخلي سوا د قرآن کریم نه، چې د هغه هره خبره چې کوم دی نو هغه قابل دلیل ده. د دې وجې نه مفتی مسلم صاحب فرمایي چې ما د هغه نه دا تپوس وکړو چې تا ته پته ده چې امام شامي د کومې زمانې سړی دی. ویل هغه ما ته ویل چې د هغه د زمانې سره استاد څه کار دی؟ نو ما ورته ویل چې دین پوره شوی دی، تا ته پته ده چې دا امام شامي د دې اوسنۍ زمانې سړی دی، 14مې صدۍ، دا 1.5 سل کاله وشو. دا طریقه هغه ذکر کړې ده. دا دومره امت کې دا طریقه ولې نه وه؟ نو هغه ځای کې چې کوم دی نو هغه سړی خاموشه شو. نو داسې ځای کې بیا د مناظرې د قانون نه ته واوړې او هغه سړي څه چې دی نو عقلي دلیل ورته پیش کړي چې هغه په هغه خپله خبره کې راګیر شي. د دې وجې نه ابراهیم علیه السلام هغه ته د نور دا دلیل پیش کړو. اوس دلته خلک دا وایي چېرې نمرود دا ویلی شو چېرې د انور زه چې دی نو د مغرب نه راوباسمه، تی خپل رب ته وویوه چې هغې د مشرق تی خپل رب ته وویوه چې الله د مغرب نه راوباس، دی د مشرق نه راوباس. نو که چېرته ځینې چې کوم دی نو لیبرل دا اعتراض کوي که چېرته وایي نمرود عقل وی او هغه دا خبره کړې وي چې تی د مغرب نه راوباسه، تی خپل رب ته وویوه چې هغې د مغرب نه راوباسي، نو ابراهیم علیه السلام به دغه وخت کې څه جواب ورکول؟ نو دا خبره د هغو بې ځای ده. نمرود کم عقل و خو دومره هم کم عقل نه و چې څنګه تاسو دا خبره کړې ده. ځکه نمرود ته خو دا پته وه، ځکه چې هغو نور ته خپل اله ویلو، یو خدا خبر ده، او نور هغو د خپل کنټرول د لاندې نه منو، دا یې منله چېره دا زمونږ اله دی او دا زمونږ د کنټرول نه بار دی. لکه صورت انعام کې د هغو دا عقیده الله تعالی ذکر کړی 124 نمبر آیات دی، 124 صفحه نمبر آیت نمبر دی 78. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. خلق د نور عبادت کو. ابراهيم عليه السلام والخا تاسو ماته د عبادت دعوت را کوي. فلما پس هر کلا رأى الشمس کله چې ولیدو ابراهيم عليه السلام نور بازغة پړقیدون کې قال نو ویلی هذا ربي آیا دا زما رب دی، هذا اکبر چې دا ډیر لوی دی، دا زما رب دی. یو ټیم پورې مې ومنلو چې زه دا زما رب شو. فلما افلت پس هر کله چې ډوب شو دا انور قال نو فرمایل حضرت ابراهیم یا قوم ای زما قومه انی بریء یقینا ز بیزار ما دا غسنا تشرکون چې تاسو یې صداران جوړوي د الله تعالی سره.
نو نور هغه خپل معبود او الہ منو، نو دای په خپل کنټرول کې نه منلو، ځکه نمرود دا خبره ونه کړه. بل خبره کچرته نمرود دا خبره کړې وي چیرې دا خو زه راوباسم د مشرق نه تیغ خپل رب ته ویو چې دای د مغرب نه راوباسي، نو د نمرود خو دومره زمانه نه وه، د هغه د مجلس خلکو به هغه ته ویلي وي چې چپ شه دا څه ګډې وډې وې، دا ته چې نه وي ستانه مخکې چې دا انور د دې مشرق نه راوتلو نو دا تا رایستو، نو هلته بیا هغه ګیرېدلو. د دې وجې نه هغه دا خبره ونه او کېدی شي نمرود په دې خبره باندې یریدو، ځکه د ابراهیم علیه السلام واقعات هغه اورېدلي چې په هغه باندې الله تعالی نور چې دی نو هغه بردن و سلامن هغه ګرځولی او د سلامتیا والا. نو هغه د دې خبرې نه چې کم دی نو هغه یریدو که چېرته زه ابراهیم علیه السلام ته دا خبره زه وکړم او ابراهیم علیه السلام هغه د الله نه دعا وغواړي، نو چې څنګه یې پې اور چې دی نو یخ کړی نو دلته ولدام کولی شي چې د مغرب د طرف نه ولنور راوباسي. د دې وجې نه نمرود چې دی نو دا مطالبه ونه کړه د حضرت ابراهیم نه، بس هلته چې دی نو خاموشه شو. والله الله تعالی لا یهدي القوم الظالمین، توفیق د هدایت نه ورکوي هغه قوم ته چې هغوی د ظلم کوونکي. او کالذي مر على قرية وهي خاویة على عروشها دا اوله واقعه ده په هغه اولنی قانون باندې چې الله تعالی دوست د مؤمنانو دی او د مؤمنان الله تعالی د تیارو د شک نه د کفر نه د جهالت نه راوباسي رڼا د اسلام ته. معمولی شک الله تعالی د خپل دوست په زړه کې چې دی نو نه پرېږدي. دی آیات کریمه کې چې کومه واقعه ده نو هغه واقعه مختصر دا واورئ، تفصیلي بیا وروسته کوو چې په یوه علاقه باندې یو شخصیت تېرېدو او هغه علاقه چې دی نو راپرېوتې وه او د هغې دیوالونه چې کوم دی نو راغورځېدلي وو او چتونه یې پې د پاسه پراته وو. دې سړي چې دا علاقه ولیدله نو دا حیرانه شو، تعجب یې وکړو چې دا علاقه به واپس چې کوم دی نو آبادیږي او الله تعالی به د دې ښار والا چې کوم دی نو راژوندي کوي د قیامت دپاره. نو الله تعالی د هغه په زړه کې دا خواهش پیدا شو چې هغه کیفیت او طریقه زه وینم، په کومه طریقه باندې به چې دی نو الله تعالی راژوندي کوي. نو هغه الله تعالی 100 کاله چې کوم دی نو مړ وساتلو، 100 کاله، او بیا یې راپورته کو. یو طرف ته د هغه چې کوم دی نو روټۍ ده، سالن دی، د هغه اوبه پرتې دي، بل طرف ته چې دی نو د هغه خر دی چې په هغه باندې هغه سورلي کوله. روټۍ او د هغه اوبه بالکل چې دی نو صحیح سلامت دي، د هغې خوند نه دی بدل شوی، 100 کاله هغه په خپل ځای باندې روغ پراته دي. او بل طرف ته د هغه خر چې دی نو هغه هډوکې شوی دی. نو الله تعالی هغه رایښ کو، راژوندی کو او هغه ته ویلې تپوس یې ترې وکړو څومره وخت دې تېر کړی؟ هغه ویلې چې یو ورځ یا څه حصه د ورځې نیمه ورځ. الله تعالی ورته وفرمایل چې نه 100 کاله دې تېر کړي. خو به هر حال الله تعالی هغه ته وفرمایل خوراک ته دې وګوره چې هغه بالکل برابر دی، که هغه اوبه دي او که هغه روټۍ ده. بدن ته دې وګوره چې بدن دې برابر دی. او بل طرف ته خره ته وګوره چې هغې هډوکې چې دی نو زره شوي، او بیا هغه هډوکې الله تعالی په حرکت کړه، یو هډوکې هلته بل هلته بل هلته، دا ټول هډوکې کلچ هغه چې دی نو رال د یو بل سره چې دی نو فټ. اول هډوکې چې دی نو د یو بل سره ولګېدل او بیا د هغې نه وروستو الله تعالی په هغې باندې چې دی نو غوښه واړوله او په هغې کې چې کوم دی نو ساه واچوله. دې شخصیت چې کله دا ټول منظر په خپلو سترګو باندې ولیدو نو بې اختیاره هغه په خوله باندې دا وویل چې اعلم ان الله على كل شيء قدیر، چې زه پوه شوم زما زړه چې دی نو په دې باندې اوبه وڅکي چې الله تعالی په هر یو شي باندې قدرت والا دی. اوس دلته یو خبره دا ده، آیات کې خو دغه خبرې یوه خبره علماو دلته دا ذکر کړې ده چې دا شخصیت څوک دا چې په دې علاقه باندې تېرېدو. نو 2 قولونه دي، قرآن کریم کې د دې وضاحت نه دی شوی چې دا څوک، احادیث مبارکو کې د دې وضاحت نه دی شوی چې دا څوک. د دې وجې نه د دې په باره کې چې کوم اقوال د صحابو دي، عبدالله ابن عباس صاحب رضی الله عنه او د هغه ملګري هغوی فرمایي چې دا حضرت عزیر علیه السلام چې د هغه نوم په سورت توبه کې الله تعالی ذکر کړی، او عبدالله ابن سلام او کعب احبار او وهب ابن منبه
دا شخصیات چې دام صحابه دي او دا د یهودو علماو مخکې هغه دا تذکره کوي او بیان کوي چې دا شخصیت حضرت یرمیا علیه السلام د بنی اسرائیل یو پیغمبر او داغه واقع تفصیل دا ذکر کوي چې دی شخصیت په زمانه کې بنی اسرائیل د خپل سرکشي عروج ته رسیدلی او هغه انتهایی سرکشي کوله. الله تعالی حضرت یرمیا ته فرمایل چې ته دې ته ویوا چې سم شي ګوره په تاسو باندې به الله تعالی یو بادشاہ مسلط کی او هغه بس تاسو علاقه او کورونه ټول چې کم دین وړاند کی او ګډ وډ بدل کی دی برابر نشو پاغي باندې. دا کله چې کم دینو د بیت المقدس کله بیت المقدس یا بیت المقدس دواړه نمونه ته ویل شي. نو الله تعالی پاغو باندې بخت نصر بادشاہ هغه په مسلط او هغه رااله او دا غي چې کم کسانو هغه چې کم دینو سی علال کړل او سی چې کم دینو د ځان سره قیدیان کړل او علاقه ول ټول ورانه کړل. خدا دی واقعینه مخ کی حضرت یرمیا چې کم پیغمبر و د ته دعوت ورکولو دی بنی اسرائیل د سرکشي د وجه نه هغه گرفتار کو جیل ته واچو. چې کله دی بخت نصر دغه علاقه ورانه کړل نو چا وته ویل چې دی بنی اسرائیل یو کس قید کړی دی. نو دا لاړه وغه د جیل نه راويسته وغه ته ویلې چې ته زمونږه سلاړ شه. نو هغه ویل چې زه به څنګه چې دین استاد سلاړ شم بل طرف ته زما اکرام او عزت کې بل طرف ته زما قوم استاد غلامان دي بس ما پریک دوا. نو دای پری خو دو په دغه علاقه کې او الله تعالی د تجدین وحی وکړه چې 70 کال پس چې کم دینو دا کله به بیرته آبادیږي او خلق به پدې کې چې کم دینو ژوند کوي. نو د په ذهن کې دا رااله چې دا به څنګه آبادیږي. نو الله تعالی هغه الته چې دینو مړ او مرګ یې پیراوستل. او علماء کرام ذکر کوي چې د باندې الله تعالی مرګ راوستو د دې د پاره چې 70 کال وروسته چې دا به د 70 کال پورې په دې ځای کې چې دینو وسیږي دا خو به د لپاره ډیره ګران شي چې د قوم د سره نه او دا دلته ژوند تیری. نو الله تعالی دا هغه د اسانۍ د پاره په باندې مرګ راوست او 100 کال الله تعالی چې کوم دین هغه ژوند دی وساتو او دا غي نرسته به چې دین هغه راپورته کړو. وز دا دوا قولونه د علماو په دې کې کم یو قول صحیح دی. قصص القرآن کې مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی صاحب ذکر کړی دی چې دا دویم قول زما خوښ دی او هغه فرمایي چې دا واقعیت د قرآن نه معلومیږي د احادیثو نه معلومیږي. نو په دې کې منګه چې رجوع کوو نو منګه به اسرائیلی روایتو ته کوو تورات ته به کوو او د تورات چې څومره نسخې دي نو پاره کې د حضرت یرمیا علیه السلام نوم چې دی نو هغه سره فهرست او هغه فرمایي چې د دې بیت المقدس ته جوړولو په باره کې د بخت نصر د زمانی بیرسته چې کوم بادشاہان راغلي دي هغه ته ځنې بنی اسرائیل دغه خاله راغلي او هغه ته ویل چې زمونږ د بیت المقدس آباد کړ. 70 کال پس هغه چې دینو به د دې اجازه ولور او چې کوم بادشاہ خاله د بنی اسرائیل راغلي نو په دغه شخصیاتو کې حضرت عزیر هغه په هغه وخت کې چې کوم دینو راغلي د دې د پاره وو چیرې ته زمونږ د پاره د بیت المقدس دوباره جوړ نو هغه په هغه وخت کې ژوند دی. حضرت حزقیل د حضرت یرمیا هغه چې کوم دینو دغه پیغمبرو چې هغه په هغه وخت کې نو او هغه باندې الله تعالی مرګ راوست. یو خدا خبره شوله. بل خبره دا چې دلته دا واقعا مکمل دغه د مرګ دوره ځنې خلکو دلته دا ویل دي چې دا واقعا د داسې یقیني مرګ نو بس دا هغه په خیال کې الله تعالی هغه ته داسې وروخ ودره لکه ابوالکلام آزاد سے لوی شخصیت تیر شوی خو هغه په ځنې ځای کې چې کم دینو دا هغه هم غلطۍ نه شوي دي خو د هغه او د مودودي په منځ کې لږ فرق دی چې ابوالکلام آزاد صاحب ترجمان القرآن کې چې کوم ځای کې غلطۍ نه کړي دي علماو هغه ته چې کله خبرداري ورکړی دی او تنبیه ورکړی ده نو هغه خپل اصلاح کړی ده او مودودي چې کوم دینو د خپل اصلاح کوشش به نه دی کړی یو ځای کې هغه به دانه دی ویل چې زمانه په دې مسله کې غلطي شوې
یوه رساله هم چې دی نو پې نه ده لیکلې. نو د دې وجې نه دلته د هغه نه غلطي شوې ده. هغه فرمایي چې دا کشف و، دا یقیني واقعه نه وه، حقیقي نه وه. نو دا حقیقي واقعه وه. الفاظ د قرآن کریم په دې باندې چې نو ګواه دي. او کالذي مر، یا مثال د دې په شان ته دا کس دی مر چې هغه تېرېدو علی قریة په یو کلي باندې وهي خاویة، او دا کلی و را پرېوتونکی علی عروشها په چتونو خپلو باندې. قال نو فرمایل دې شخصیت انا یحیی په کومه طریقه باندې یحیی را ژوندی بکي هذه دا کلی الله تعالی الله په کومه طریقه باندې دا کلی را ژوندی کی بعد موتها پس د مرګ د دینه. فاماته الله پس مړ وساتو دلر الله تعالی 100 عام سل کالا. ثم بعثه بیا را پورته کړو. قال او فرمایل الله تعالی کم لبستا څومره وخت تیر کړی دی؟ قال او فرمایل دې شخصیت لبست یوما ما یو ورځ تیر کړی دا او بعض یوم یا څه د ورځې. قال او فرمایل الله تعالی بل لبست 100 عام بلکې تا تیر کړی دی سل کالا. ګوره دې شخصیت چې کوم جواب ورکو یقیني چې هغه جواب غلط، ځکه الله تعالی سل کاله هغه پاتې کړو او هغه فرمایي چې ما یو ورځ یا نیمه ورځ چې دی نو تېره کړې. دلته علما کرامو دا خبره لیکلې ده چې د دې مثال داسې دی لکه څنګه چې اصحاب کهف الله تعالی 309 کاله هغه چې دی نو په غار کې اوده پاتې کړي او چې کله را بیدار یې کړل نو الله تعالی ته تپوس وکړو څومره وخت یو بل نه هغو تپوس وکړو څومره وخت تېر کړی دی. نو چا ویلې چې دی نو یوه ورځ، چا ویلې نیمه ورځ، او ځینې خلک پکې شکین شو هغه ویلې ربکم اعلم بما لبستم، ستاسو رب ته چې دی نو ښه پته ده چې تاسو څومره وخت تېر کړی. نو دلته دا هم هغسې چې کوم دی نو په خپل ګمان باندې دا خبره وکړه او په خپل ګمان باندې که چېرته یو کس یوه خبره وکړي او د هغه دا خیال چې زه پکې صحیح ما او هغه خطا نو په دې غلطۍ باندې الله تعالی هغه نه نیسي. لکه د دې مثال داسې دی لکه نبی صلی الله علیه وسلم نماز پکې مونځ وکړو او 2 رکعات یې وکړو او بیا نبی علیه الصلاة والسلام سلام واړو او لاړې. د جومات چې کوم استن وه هغې ته ډډه وواله او د هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ کې چې دی نو د خفګان آثار و. صحابه کرام چې دی نو هغه حیرانه شو، څوک به جرأت وکړي یو زړاور به شي نبی علیه السلام ته به دا ووایي چې تا خو 2 رکعاته وکړه. یو صحابي و ذوالیدین په نوم باندې به یادېدو، یعنې د 2 لاسونو والا، لاسونه یې اوږده. نو هغه راغلی نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض وکړو د الله پیغمبره اقصرت الصلاة ام نسیت یا رسول الله، ای د الله پیغمبره مونځ چې دی نو هغه د 4 رکعاته نه 2 رکعاتو ته رالی، 2 رکعاته شو د ماسپښین مونځ او که نه ته هیر شوې. نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل لم تقصر ولم انسا، نه مونځ مختصر شوی دی او نه زمانه هیر شوی دی. نو د نبی علیه الصلاة والسلام صحابو نه تپوس وکړو، هغه ویل چې او تاسو 2 رکعاته وکړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام پاسېدو او واپس چې دی نو ودرېدو او 2 رکعات یې چې دی نو سره نور وکړو. خو دا هغه زمانه وه چې په هغه وخت کې په مانځه کې خبرې جایز وي. بیا وروسته چې دی نو خبرې جایز نه دي، که چېرته چا 2 رکعاته وکړل او بیا د هغې نه وروستو خبرې وکړلې نو د هغه مونځ چې دی نو مات شو. بهرحال دلته نبی علیه الصلاة والسلام جواب ورکړی او دا یې فرمایلي چې نه زه هیر شوی یم او نه چې دی نو مونځ مختصر شوی، حالانکې نبی علیه الصلاة والسلام نه هیر شوی. نو دا دلیل شو د دې خبرې چې یو کس په خپل ګمان باندې یوه خبره وکړي او هغه په هغې کې غلطي، خو په خپل ګمان کې هغه وایي چېرې زه پکې صحیح ما، نو الله تعالی دا نه نیسي. په دې باندې علماو احکام القرآن کې امام جساس صاحب دا مسله لیکلي، که چېرته یو کس قسم وخوري او د هغه دا خیالي چې ما دا کار کړی دی او کړی نه، او قسم وخوري چې قسم په الله چې ما دا کار کړی دی، نو دې ته ویل کېږي یمین لغوه، بې فایدې قسم. په دې کې په ده باندې هېڅ هم نشته دی، ځکه چې د ده په ګمان کې زه چې هغه وایي چې زه صحیح وم، نو الله تعالی په دې باندې نه نیسي. بل د نبی علیه الصلاة والسلام په دغه واقعه کې دا هم معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام بشر دی، چې څنګه عام انسانانو نه هیر کېږي داسې د نبی علیه السلام نه خبره هیره شوه. او دا هم معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام اله او معبود نه دی، ولې که معبود وی نو د معبود نه خو هیر نه کېږي. قال بل لبست 100 عام فانظر پس وګوره الی طعامک خپل خوراک ته دی و شرابک او خپل اوبو ته
لم يتسنه چې هغه نه دي بدلی شوي، چې د هغې لم یغیره السنون کلونو چې دی نو هغه نه دي بدل کړي. شراب نه مراد ګوره دلته شراب نه دي، شراب نه مراد هر د څکلو شی دی. ځینې خلک چې دی نو هغه د عربۍ په معنا نه پوهېږي، نو هغه چې د قیامت کم شراب ذکر دي په قرآن کریم کې نو هغه په هغې باندې اعتراض کوي، یاره دا جنت څنګه ځای دی چې دلته به خلک شرابونه څکي. حالانکه الله تعالی فرمایي چې دغه شراب هغه شراب نه دي چې ستا په دنیا کې چې کوم دی نو څوک یې وڅکي نو د هغه نه به چې د هغه نه هر څه چې دی نو ته هېر شي او هغه به یې په څه نه پوهېږي. دا چې دی نو لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون، نه به پکې سر دردي او نه به د هغې نه چې نو چاله الټی ورځي، نو هغه په معنا د څکلو دي. نو شرابکا اوبستا لم یتسنا چې نه دي بدلې شوي. وانظر او ګوره الی حمارکا خرته دی ولنجعلک آیة للناس او د دې لپاره چې وګرځو موږ تعالی را نښه للناس نښه د قدرت خپله د پاره د خلکو. نو خره ته وګوره، د دې نه معلومه شوه چې د خره سورلي چې دی نو هغه علماو به کوله او علما د انبیاء کرامو به کوله او دا صعیب او شرم نو په هغه زمانه کې. د دې وجې نه علما کرام د دې زمانې په باره کې دا ذکر کوي که چېرته یو کس چې دی نو مالداره یو عزتمند دی او هغه په دې نیت باندې چې کوم دی نو د سیکل سورلي کوي چېرې زما په ما کې چې دی نو عاجزي راشي او هغه تکبر رانه ختم شي، نو دې وجې نه وایي په دې کې بیا چې نو ثواب. موږ چې کله په دور حدیث کې وو دا د نبی علیه صلات وسلام د خره د سورلۍ حدیث چې کله موږ وویلو نو زموږ سره په جومات کې یو ملګری ښایسته محمد نوم یو زموږ د باجوړ د سلارزو، نو د هغې محلې چې دی نو یو ملګری و د هغو په کور کې چې دی نو خر و، نو هغه ته بیا وویل چې دا خر راوله په دې باندې زه سورلي کوم. او د پنجپیر د چې کوم مرکز هغه چوک دی هغه ځای نه په بازار کې پیسور شو لرې ځای پورې لاړی ول صرف په دې باندې عمل وشي. نو د دې دپاره ویسا شیخ صاحب به فرمایل هغه خو انتهایی باادبه انسانو، هغه به فرمایل که دلته د خر د معنا ونه شي نو ښه ده، هغه به ویل خرکوټي معنا وک. او زمونږ استاد محترم ډبر صابیق صاحب به فرمایل چې په داسې وخت کې تصغیر تی جوړ کا، یعنی هغه ورکوټې ویو نو په دې کې بیا ادب چې دی نو راځي، د خره په ځای باندې خرکوټې ویو نو دلته بیا پکې ادب راځي. ولنجعلک آیة للناس وانظر او ګوره الی العظام اډوکو ته کیف ننشزها څرنګه حرکت ورکو موږ دې لره ثم نکسوها بیا اړو موږ په دې باندې لحما غوښه. فلما تبین له پس هر کله چې واضحه شوله خبره دته قال نو فرمایل اعلم زه پوه شم ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شي باندې قدرت والا دی. ذهن کې دا سوال راځي چې ولې پیغمبر د مخکې نه په دې باندې نه پوهېدو چې هغه دا خبره چې دی نو اوس وکړه چې زه پوه شم. نو دې وجې نه دلته چې دی نو علما کرام ذکر کوي چې په یو شي باندې علم د هغې دوه طریقې دي، یو ته ویلی کېږي علم الیقین، یو ته ویلی کېږي عین الیقین. یو چې دی نو دا ده چې تا یو شی په خپلو سترګو نه دی لیدلی او یقین دی پی چېره دا شی دی دا داسې ده دا خبره خو په خپلو سترګو دی نه دی لیدلی، نو هغه مرتبه هغه کمه ده د دې مرتبې نه چې تا هغه شی په خپلو سترګو باندې ووینې. نو دې وجې نه د زړه اطمینان او یخوالی د زړه په دې سره راځي چې هغه شی ته په خپلو سترګو باندې وینې. د دې دپاره هغه وفرمایل چې اعلمو یقین خو د مخکې نه مو، خو مطلب دا چې اوس زما سترګو چې دی نو هر څه ولیدل، لکه وروستو چې دی نو حضرت ابراهیم فرمایي ولکن لیطمئن قلبي چې زما زړه مطمئن شي. واذ قال ابراهیم ربي ارني کیف تحیی الموتى، دا دویمه واقعه ده په دغه اولني قانون باندې چې الله خپل دوستان چې کوم دی نو هغه د شک نه راوباسي، رڼا ترې راوباسي، د هغو د زړونو اطمینان ترې راوباسي. ابراهیم علیه السلام چې کله د نمرود سره مناظره وکړه او هغه مناظره وګټله نو دا په زړه کې چې شوق پیدا شو چې الله ما خدا دلیل پیش کړی چې ربي الذي یحیی و یمیت، زما رب چې دی نو را ژوندي کول کوي او مړه کول کوي، خو چې اوس دا زه په خپلو سترګو باندې وینم چې زما زړه چې دی نو په دې باندې اوبه وڅکي. نو الله تعالی حضرت ابراهیم وفرمایل وإذ قال او یاد کا وخت کله چې فرمایل ابراهیم او حضرت ابراهیم ربي ای رب زما ارینی راوخه و ماتا کیف تحیی الموتى په کومه طریقه باندې تر ژوند کې مړی. قال او فرمایل الله تعالی اولم تؤمن
آیا ستا ایمان نشته دی؟ ولې ستا په دې ایمان نشته دی؟ و دلته سوال راځي چې آیا د حضرت ابراهیم د مخکې نه په دې ایمان نه و چې الله ورته وفرمایل ستا په دې ایمان نشته؟ نو د هغې جواب علما کرام ذکر کوي چې الله تعالی ورته دا وویلي د کمال محبت د وجې نه، د زیات محبت د وجې نه، او دې ته په عربي کې ویل کېږي الزام ما لم یلتزم، چې ته په یو کس باندې هغه خبره په هغه باندې لازمه کی یا هغه ته ور منسوبه کی چې هغه نه اخلي او هغه خبره نه قبلي. لکه ته چاته وې زمونږ استاد محترم به فرمایل چې شیخ غلام الله خان صاحب به دا فرمایل چې انور شاه کشمیری صاحب چې دا لوی شخصیت تیر شوی دی، د هغه شاګردو حضرت مولانا ادریس کاندهلوي صاحب او دی مولانا ادریس صاحب چې دینو شیخ غلام دا مولانا انور شاه صاحب لچې کو، خو کله کله بچ دینو پچی کی تاخير وشو، لیټواله به وشو. نو دی انور شاه کشمیری سے بدته ویلی ادریس کیا خیال ہے میں مر جاؤں؟ ستا څه خیال لازم مړ شمه؟ نو دا شاګر خو دا خیال نه ونه دا غختل چې زما استاد دی مړ شي، خو هغه په د باندې دا لازم کول چې ته په دې چی کې دا لیټواله کین ول استاد دا خوخه د جزه په دې باندې مړ شم. نو د دې وجینا الله تعالی حضرت ابراهیم ته د کمال محبت نه دا ویلي چې ولستا په دې باندې ایمان نشته دی، حالانکه د ابراهیم علیه السلام خدا خبره نه و چې زما په دې ایمان نشته. هغه خو فرمایل قال او فرمایل حضرت ابراهیم بلا ولنا ایمان خو می پښته دی، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن د دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما، او زړه واقع چې په دې باندې مطمئن کیږي چې یو خبره ستا په علم کې راغلی داغي او یو خبره ته په خپل سترګو باندې ویني. د دې دواړو په منځ کې چې کم دینو ډیر فرق دی. یو کس ته او هغه دا اوریدلی دي چې جاز په هوا کې چې دینو الوزي او دې باندې داغه علم دی یقیني دی چې واقعي خلک روزانه په حساب باندې سفر کوي، خو یو کس پاغي کې په خپل باندې کینی. نو د دې دواړو په علم کې چې دینو فرق دی. دې ته ویل کېږي عین الیقین چې په خپل سترګو ویني. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن د دې لپاره چې مطمئن شي زړه زما. قال او فرمایل الله تعالی فخذ اربعه، پس راونی سات څلور من الطیر د مرغونا، فسرهن الیکا، پس عادت کا دی لرا د ځان سره، بیا یې ټوکړې ټوکړې کا. اول د ځان سره عادت کړ چې ستا خواله راځي، بیا یې ټوکړې ټوکړې کا. ثم جعل، او بیا هغه ټوکړې ټوکړې داسې کا چې بالکل قیمت یې جوړه کا او ټول یو ځای قیمه کا. ثم جعل، بیا کېدوه علی کل جبل، په هر غره باندې منهن د دینا جزءا څه ټوکړه، هغه قیمه رواله یو غره باندې چې دینو صحیح سکیدا او داسې چې دینو په نور غرونو باندې څلور حصې کا. ثم دعوهن، بیا راو غاړه دی لره، आवाज وکړی ته یاتینک، راضی بدی تا ته ساین په منډه باندې. او دای چې دینو په خپل باندې په دغه طریقه وکړل او بیا یو ته आवाज وکړو او بیا رال. وس دلته الله تعالی یو لفظ ذکر کړی دی ثم دعوهن یاتینک. په عربی کې د الوتلو د پاره چې کم ټکه استعمالیږي هغه ته طیران ویل کی، خو الله تعالی دا ونه فرمایل ثم دعوهن یطرن الیک سعیا، چې ته आवाज وکا غوته چې هغه راوالو زیتا ته په منډه باندې. نه وی ویلی یاتینک چې هغه راځي تا ته ساین په منډه باندې. راتلل چې کم دینو هغه په خپو باندې کی. علما کرام ذکر کوي تدبر القرآن تفسیر دی، پاغي کې دا ذکر کړي چې دا لفظ الله تعالی د دې لپاره راوړو چې دا مرغۍ بستا خواله په خپو باندې راځي، په الوتلو سبا چې دینو نه راځي. او په دې کې حکمت دا دی که چرته دا په الوتلو باندې راتللې نو دوه شکه راتلل دلته. یو خدا چې کېدې شي دا کومه مرغۍ د حضرت ابراهیم خواله راغلی ده دا هغه نه د اسې आवाज کړی او د بل طرف نه مرغۍ د خواله راغلی، نو شک راتلو. نو د دې وجه نه د دې شک د ختمولو لپاره الله تعالی فرمایي یاتینک، هغه به تا ته چې دینو په خپو باندې راځي په او هغه مرغۍ به چې کومه مرغۍ هغه ته التکم داغي قیمه یې کیوه. او دویم شک پدې کې دا راتلو چې دا په هوا باندې راځي نو کې دی چې د دې خپې کار نه کوي. الله تعالی فرمایي نه، په منډه باندې بچی دینو راځي خپې به چینو کار کوي. والله تعالی اعلم. ثم دعوهن، بیا راوغاړه دا یا خپل ځان ته یاتینک راځي بتا ته ساین په منډه باندې. وعلم او پویا شا ان الله چې یقینا الله تعالی عزیز غالب دی، حکیم حکمت والا ذات دی.
الله تعالی ولی الذین دوست دا کسانو دی آمنو چې ایمان راوړی دی یخرجهم راوباسي دی لره من الظلمات د تیارونا الی النور رڼا ته والذین کسان کفرو چې کفر یې کړی دی اولیاؤهم الطاغوت دوستان د شیطانان دی یخرجونهم راوباسي دی لره من النور د رڼا نه الی الظلمات تیارو ته اولئک دا کسان اصحاب النار اور والدی هم دی فیا پاغي کې خالدون همیشه بی الم تر آیتا غور نه کړی الی الذی کستا حاج چې جګړه کوله ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په بار د رب د کې ان آتاه الله الملک د دې وجینا چې ورکړی واغت الله تعالی بادشاہي اذ قال کله چې فرمایل حضرت ابراهیم ربی الذی رب زما هغه ذات دی یحیی چې راجوندی کول کوي و یمیت امر کول کوي قال ویل دې کس انا احیی زرا ژوندی کول کوم و امیت امر کول کوم قال او فرمایل ابراهیم حضرت ابراهیم فإن الله پس یقینا الله تعالی یاتی راولی بشمس ور لرا من المشرق د طرف د مشرقنا فأتی نراولته بها دی لرا من المغرب د طرف د مغربنا فبهت الذی پس حیران شو هغه کس کفر چې هغه کفر کړو والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق د هدایت نور کوي قوم ته چې هغه ظلم کوونکی او کلذي یا مثال د دې په شان ته دا کس دی مره چې هغه تیر شوی او علا قريه په یو کلی باندې وهي په داسې حال کې چې دغه کلی خاویه را پریوتون کې او علی عروشها په چتون خپل باندې قال نو فرمایل دې شخصیت ان یحیی په کومه طریقه باندې با ژوندې کی هذه دا کلی الله تعالی بعد موتها پس د مرګ د دینه یعنی پس د مرګ د کلی والونه فاماته الله پس مړ وساتو دلر الله تعالی 100 عام سل کالا ثم بعثه بیا راپور تکړو قال نو فرمایل الله تعالی کم لبستا سمره وخت تیر کوتا قال او فرمایل دې شخصیت لبستو ما تیر کړی دا یوم یو ورځ او بعض یوم یا صحیح صد ورځي قال او فرمایل الله تعالی بل لبستا بلکې تا تیر کړی دی 100 عام سل کالا فانظر پس وګورا الى طعامک خپل خوراک ته او شرابک او خپل وبو ته لم يتسنى چې نه بدل شوی خونداغي وانظر او وګورا الى حمارک خپل خرکوټی ته ولنجالک او د دې لپاره چې وګرځو مونږه تعالی را آیت نخ د قدرت د الله تعالی للناس د لپاره د خلقو وانظر او وګورا الى العظام اډکو ته کیف ننشزها څنګه حرکت ورکو مونږه د لاره ثم بیا نکسوها اړو مونږ پاغي باندې لحمن غوخه فلما پسر کلا تبین له چې خو واضح شو دا خبره له دته خو واضح شو دا خبره دته قال نو فرمایل دي شخصیت عالم ز پویشم ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والده و اذ قال او یاد کا وخت کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام رب رب زما ارینی راوخه او ماته کیف په کومه طریقه باندې تحیی الموتى ترا ژوند کې مړی قال او فرمایل الله تعالی اولم تؤمن ولستا ایمان نشته په دې باندې قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ایمان مشته دی لیکن مطالبه کوم د دې لپاره لیطمئن قلبی چې مطمئن شي زړه زما قال او فرمایل الله تعالی فخذ پس ونسا اربعه سلور من الطير د مرغونه فسرهن پسادت کدی لرا الیک خپل ځان سره بیا ټک ټک کدی لرا ثم جعل بیا وګرځوا علی کل جبل په هر غربانی منهن د دینه جزءا سټوکړه څه حصہ ثم دعوهن بیا आवाज وکدیتا یاتینک راضی بدا تا ساین پمنډ باندې وعلم او پویا شان الله چې یقینا الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله زمون صغیره کبیره گناهونه معاف یا الله دا درس زمون قبول ک کومې غلطۍ نه پکې شوي یا الله دا غي د اصلاح توفیق راک یا الله چا څه قسمه حاجتونه مشکلات یا الله غوله حل کا څومره مشران زمونږ وفات شوي یا الله دا غو مغفرت نصیب کا کوم کسانو یا الله د قربانو ارادي یا الله هغه له اخلاص توفیق ورکا یا الله دا قرباني زمونږ قبول کا زمونږ د آخرت د نجات ذریعہ جوړ کا یا الله چا سره قرباني طاقت نه یا الله غوله طاقت ورکا وینده کی هغه يم په دې قرباني کې شریک کا یا الله موږ د هر قسمه ناګهاني اچانک حادثاتونه وسات زمونږ کورونو کې خیر او برکت راوړه زمونږ د دین سره مینه محبت پیدا کړه په دې باندې یا الله د ژوند تیرولو او په دې باندې د مرګ یا الله موږ له توفیق راک او د خاتمه زمونږ د ایمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.